حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مبارک راضی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سره یو ځای لوی شوی په مکه مکرمه کې او بیا چې کله نبی علیه السلام ته نبوت میلاو شو د ټولو غټ دشمنی و دی لکه حبشې ته چې مسلمانان لاړل او بیا بسې د مکې نه کافران لاړل نو د مکې هغه وفد چې تللی دا د په مشرۍ کې تللی د عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ په مشرۍ کې خو په دغه وخت کې لا د مسلمان نه و دا یو سوال هم دی وی هغه کم صحابي دی چې د تابعی په لاس باندې مسلمان شوی چې د تابعی په دعوت ایمان قبول کړي نو دا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دی چې هغه نجاشی بادشاہ دی واپس کو چې زستاو سره مسلمانان نشم پرې خودلې او دوی حق خبره کوي رښتیا خبره کوي او هغه بیا په خپل مسلمان شو نجاشی بادشاہ او داغه وینا نه د متاثر شو د بیا ایمان راوړو داغه نجاشی بادشاہ نبی علیہ السلام سره ملاقات نه دی شوی هغه تابعی دی دغه صحابه لیدلی خود دنه د لوی پای هغه صحابي وختلو بیا مصر چې فتح شوه د عمرو بن العاص رضی الله عنه فتح کړي فاتح مصر د تویل کیږي وس هم په مصر کې د قبر دی وای چې زما د حضور صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه محبت چې که زمانه سوک تپوس وکي چې د هغه شکل مبارک وجود مبارک څنګه نو زه چاته ویلې نشم ځکه ما په ژوند کې هغه ته په برکت لې نشو چې کله به هم زور سره په مجلس کې ناسم ما به چری سترګې پورته کولې نشوې بلکې ښکته به مې کتل نو زمانه د نبی علیہ السلام په باره کې څوک تپوس کوي نو زه هغه شکل و صورت هغه صحیح نشم بیانولی داسې نور صحابه هغه د هغې د مینې محبت هغه داستانونه مثال په د دنیا کې د هغې نشته یو ماشوم وړوکی ماشوم دی د یو یهودي زویو پلار یې ورله پیسې ورکړې بچي ورشه دکان ته سودا راوړه د دکان ته چې تللو نو په لاره کې حضور صلی الله علیه وسلم ولید چې څنګه ورته وکتل په ځای باندې الګ کېناست او تر ماښامه پورې دقه رنګې ناست ماښام واپس کور ته راغلو پلار یې هغه دنتلو بارتلو چې راغې قارېدلو سودا دې راوړه که نه او دا تا څه وخت کو وی ابا جانه سودا مې بلکل راوړه کم در سره په لاس کې خو د سره هیڅ شی هم نشته وی نه سودا مې راوړه نو چې را دې وړه راکه راغله وی ما چې کومه سودا راوړه هغه د هغې د لیدلو دپاره ستا سره سترګې نشته ته زما په سترګو باندې وګوره تا ته به بیا معلومه شي انتها حضور صلی الله علیه وسلم باندې عاشق او بیا به تللو راتللو د نبی علیہ السلام سره مجلس کې کېناستلو او د پلار دغه یو زوی و نو سبی ورته قار دړ به ورته نه کا ورنه وو یهودیان تر دې پورې چې دغه ماشوم هغه بیمار شو کور پروت دی بیماری سیوا شوه آن تر دې چې مرګ له ورسېد هغه قریب الموت شو پلار په منډو منډو راغې په حضور صلی الله علیه وسلم پسې یا محمد اے د عبدالله زویا اے د عبدالله زویا زما یو ماشوم دی هغه ستا عاشق دی د مرګ په حالت پروت دی خو د شپې او د ورځې ستا نومې په خوله کې دی ستا یاد هغه تېنه چېرته هېر نه دی نو که تراشي او د خپل عاشق ته د خپل چهره هغه وښیې د هغه لږه تسلي به وشي حضور صلی الله علیه وسلم چې دغه یهودي دا خبره واورېدله صحابو ته ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سلور واړو ته आवाज وکړو وی راځئ د الله د رسول د یو عاشق دیدار وکړئ ډېر شي صحابه نور ناسو وی تاسو هم راپاسئ د الله د پیغمبر د یو عاشق دیدار وکړئ دوی ټول راغلل د هغې یهودي ګره
حضور صلی الله علیه وسلم دا ماشوم په تندی باندې لاس کې خود تا به وی چې یو نوې روح پکې الله ورواچاو داسې تر و تازه شو خوشحاله شو خو لیکن د مرګ ساتې و دا حضور صلی الله علیه وسلم ورته کلمه وویله هغې پلار ته کتل پلار یې ورته وویل دا محمد ابن عبدالله چې درته څه وایي ووایه دغه اجازت مې دی درته بیا کلمه وویله او وفات شو دغه ماشوم پلار حضور صلی الله علیه وسلم ته وویل چې جی په دو زما حق نشته د ستاسو د کفن دفن هغه تاسو په خپله طریقه باندې وکئ حضور صلی الله علیه وسلم ول خپل ټول خدمت وکړو ان تر دې چې داغه هغه کټ دغه سلور صحابه راغسته ابو بکر صدیق رضی الله عنه عمر رضی الله عنه عثمان رضی الله عنه علی رضی الله عنه او بیا قبر ته حضور صلی الله علیه وسلم په خپل باندې کوس کو په خپل ور سره کته کوس شو نبی علیہ السلام چې د قبر نه هغه راپورته شو انتها ستړی وداسي حالان کې په دغه کار دومره بنستړی کېدلو په دغه ټیم کې ډیر زیات ستړی او داسې په دې پنجو باندې ولاړو چا دې تپوسو کو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو داسې په دې پنجو ولاړی وې د دې ماشوم د لیدلو لا حورې راغلی پرشتې راغلی دومره ځای نشته چې زموږ باندې خپه کېدم ټوله دا دومره ستړي تاسو ولې شوئ دومره ډېرې پرشتې او حورې راغلي چې په منډه منډه یې زر زرې دیدار کوي او زما سره جنګېږي نو په هغې ټیل کې او په ګڼه کې ستړی شوم حضور صلی الله علیه وسلم صرف هغه د هغې یو ملګری او پیغمبر نه بلکې د هغې معشوق و هغې پې عاشقان خپل سرونه یې پې هغه غورځول حدیبیه په موقع حضرت عباس رضی الله عنه هغه ابو سفیان راغلی او پټ پټ ګرځي را ګرځي حضور صلی الله علیه وسلم حضرت عباس رضی الله عنه چې تریو دته اوپر وایل ورشه ابو سفیان راغلی په پلان کې ځای کې پټ ناز دی او زمونږ تماشې کوي او رای ولا امن ورله ورکه چې یریږه ما امن بیتا تا هغه پسې ورغلو او رای وستو د ور سره د مخکې نه دوستانه وه د مکې د وختونه خپلې خیمې ته یې راوست بیا چې ماښام شو ابو سفیان رضی الله عنه لا دغه وخت مسلمان نو هغه وی زم او نبی علیه السلام عباس رضی الله عنه ته فرمایلی ګوره شپې ته به ایثارې شپې د ځان سره ایثار کو خ خاطر تواضع وکړه شپې ته ور سره پاتې شو سحر دا ټول تهجد لپاسېدل ټول صحابه حضور صلی الله علیه وسلم او دس کوي د چردام اوبه بزمکې ته چا نه پرېښودلې که توقانې حضور صلی الله علیه وسلم توکلې او چا زمکې ته نه پرېښودلې او دا ټول منظر ابو سفیان رضی الله عنه ولیدلو بیا منځو شو او د مانځنه بعد چې عباس رضی الله عنه د خواته راغی اے ابو سفیان سم منظر دی ولید سدی دینه حاصل کړه ابو سفیان رضی الله عنه ورته وایي ما لوی لوی بادشاهان مې لیدلي قیصر لتلم کسرا لتلم هرقل بادشاه مې لیدلی لویه دنیا ګرځېدلم خو ما د دې خپل وراره په شان بادشاه نه دی لیدلی چې دی صرف بادشاه نه دی بلکې دی د دې خپلو ملګرو هغه معشوق دی دا ټولې عاشقان دي او دا دومره عظیمه هستی ده پکار ده چې د یو حکم هم تاسو ونه غورځوئ عباس رضی الله عنه ورته وایي ایس په پته هم پوه نه شوې ایس اثر د دې نه وانغستلو حکم نه مونږ د ده په اشاره باندې خپل سرونه هم کټ کوو او د بل سر هم کټ کوو د خولې مبارکې نه خبره راوتلې او حکم کړی دا خو ډېره درنه خبره نه د ده په اشارو باندې مونږ د خپلو سرونو نه دانګو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم د صحابو محبوب او د هر مسلمان دی محبوب شي الو سړی الله ته رسی الو کامل ایمان ته ور رسی یو بانډچی راغی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قیامت بکلی نبی علیہ السلام ورته فرمایل تا ول څه تیاری کړي چې قیامت بکلی هغه ورته یاره جی ایس مم ندی کړي ایس را سرم نشتا نه زیات منځګزار نه منځونه سشتا نه روجه نه حج نه نور څه نیک اعمال خو یو عمل دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل ځان نه د خپل مور پلار نه د خپل اولاد مال هر سنه مستا سره زیات مینه ده حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل د قیامت په ورځ هر سړی به د هغې چا سره چې د چا سره مینه محبتي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي د دغې ورځې په شان د خوشحالۍ ورځ په مونږ بله نه ده راغلې ځکه چې زمونږ د ټولو مینه محبت د هر سنه سیوا د نبی علیه السلام سره لکه د قیامت په ورځ مونږ ته د معیت هغه میلاو شي د نبی علیه السلام ملګرتیا میلاو شي دا زمونږ دپاره د هر څه نه سیوا د هر څه نه زیات نو دغې عاشقانو ته الله تسلی ورکوي یو زنانه ده د احد په جنگ کې چې کله دا نه راغلی خو خبر ورته ورسېد چې حضور صلی الله علیه وسلم شهید کړلی شو فوراً د کور روته ور روانه شوه د احد په طرف په لاره کې ورته چا ووی پلان کوي زوی دې مړ شو بالکل کتلی ورته نه دی او سیده روانه پلار دې شهید شو خاوند دې شهید شو په آخره کې ورته وی رور دې هم شهید شو خو دې یو اواز طرف ته کتلی نه دی سیده د حضور صلی الله علیه وسلم تپوس به یې کوه را روانه وه آن تر دې چې حضور صلی الله علیه وسلم یې په خپله باندې ولید یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی مې شهید پلار مې شهید خاوند مې شهید رور مې شهید ایس پروا مې هم نشته خو چې تاسو موجود یې چې تاسو ژوندي یې په هېڅ چا مې هېڅ پروا هم نشته